دوا وکړي. اللهم اغفر لأصولنا ولفروعنا ولمن له حق علينا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اجعل اوسع رزقك عندك بسن وانقطاع عمرك. الله تبارك وتعالى ما تجي زني ابتداء الله پاک دا زمون دي ټولو ملګرو د پاره الله پاک د حلال رزق د روزي ذریعہ جوړ کړي. الله تبارک وتعالى څومره کسان چې بیماران دي هغوی ته شفای کامله عاجله مستمره ورکړه. یا الله زموږ دا نوی نسل د نوي دور د هر قسمه فتنو محفوظ کړه. نبي علیه الصلاة والسلام چې کومې د خیر دعاګانې ورته دي هغې ته اشاره کړه. د کوم شرور او فساداتو نه امان غوښتلی د هغې نه موږ امان راکړه. اخر وخت کې ورته دا فضل چې لمن نصیب کړي لا اله الا الله محمد. بالکل جی دا په کابل کې د ګریډ یونټ چې دی د هغې افتتاح وشوه. دا یونټ چې دی په ضلع سوات کې چې کوم فروټس دي د هغې چې کوم اے بی سی او کوم ګریډ دي د هغې په هغې کې به د دې چې کوم دلته کې د صفایۍ د هغې سیسټم کېږي، کومه دانه چې کمزوري د هغې په حواله باندې به دلته کې چې دغه شلتالان، الوچۍ، املوک او خرماڼۍ چې دی هغه به د پلانټ ته راځي. دا د ضلع سوات کې دا وختي دوه لوی پلانټونه دي، یو په مټه کې دی، یو په کابل کې دی چې د دې باقاعده افتتاح چې دی اماني روم باچا کم چې د فروټو سپلایر دی او ډاکټر عزیر کم چې ډایرکټر زراعت دی هغوی د دې باقاعده افتتاح وکړه او کم چې دغه پلانټ دی د هغې معاینه کوي. مختلف پلانټس چې دی لګېدلي دي، یو د صفایي سیسټم دی، دویم چې کوم دی نه هغه ورسره د فروټو اے او بي ګریډ چې کوم دي